अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल या क़ौम इन्नमा फ़ुतिनतुम बिहि व इन्न रब्बकुमुर्रहमानु फ़त्तबिऊनी वातिऊ अमरी क़ालू लन नब्रह अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा। मख्य आयतुनु की तज़किरा द देवा मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर तलाड़ो दल्त की हारून अलैहिस्सलाम पाती कड़ो तब दे खल्कु ता खो नखे पागी की यौ सामिरे रा पैदा शो औ आगा दमख के ना दासी यौ चाल जोड़ को चागा काली वर सरौ आ काली वोर तो वर जवल सिशेबे मखकिना जोड़ कड़ई सकालब बे जोड़ कड़ई मखकिना पागे के बे दासिजुना चिवली या बे दागिन रुस्तु राविस्तली औ कालब तो बे अचवली औ दासखे बे जोड़ कड़ई आसखेम दास्यू चे आवाज़ बेकौ नु परुन स तज़किरा शी वददे चे आवाज़ संगौ नागवक के या खुदादा च सिशेप के लगवलौ बलदा ची हालत की आगे डट जोड़ कड़ो न यौ तरफ न पकी हवा ब दाखिलेदा बल तरफ न बवता नागी की आवाज़ ब पैदा किए दो खलक ची मामूली गुंदगी यौशेवीनी नुदागी ची आक़ल कमी न आगे तरफ तजी ची पदे के स कमाल लें पदे के स करिश्मी दी नुदाग करिश्मो आदाग कमालातो प नुम माने दी शुरू शी नुदागी बंदगी शुरू के इबादती शुरू के इलाह वतवई प दुनिया के ढेर दासी खलक तिरशी दी चिचा यौशे मुंदल्ले चाबल शे पागी के चास करिश्मली दल्ला द करिश्मी द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरबना हो पार शिकिश्ती वनदा पदे रज़ु के व तगोरे नु वच अकलका दा स किस्मा शिनवाले पाए के नखकारी लगे व्रजी रुस्तु चे गोरे न आगे के शिनके राहकारशी पाणु न डकशी गोल न पके रावखीजी मेवे उनसी नु ददगी वजना बाज़ खल्को वने ता इलाह हुए और द वने इबादत शुरू को दिन अलावा बाज़ी नूर नूर तरदे पूरे चिदे गवाईता इदा जमंगा रिज़क ददे गवाई दलासा दे बोले पदेबानी मंगा यीवा कौ दा ज़मका अड़ई और जमंग द पारा द रोज़े इंतज़ाम अगद द पोजबानी की नगवाई ते द उलूहियत दरजा वरकड़ा व आगत बंदागा बंदगी शोर रोकड़ा
هندوان دي ناغي د غوا کې دا ولیدل چې ګوره دا خوري واخه او اسکی اوبو او پای کوي دا پای د کم طرف ناراضي خدا په دې کې څه کرشمه شتي کنه ناغه ک پای کې ناغه مخوري کاغه میچازي کې ا میچازي مسکی او دا غوا دا او دا غوایی دی د دې هغه مخکې نه دا خبره را روانه ده نو دا د خلکو زمونږ په خلکو په ذهن کې هم دا خبره خلکو ورنېستله چې د غوایی خو ډېر غټ مقام دی دا دنیا چې را ټینګه کړله نو دا د غوایی را ټینګه کړله او د دغې غوایی زوی چې دی نو هغه بیا د اسقی دی نو هغو د اسقي عبادت کو بیا غوایی چې وړوکی نو هغه د بیا اسقی وي عجل وته وي نو دی لګیا شو نو د هغې اسقي عبادت شروع کو زمونږ مسلمانانو په ذهن کې هم د خلکو بعضې ورننېستا تر دې پورې چې هوښیار خلک به لیکن په دې خبره باندې نه پوهېدو د سکول په کتابونو کې هم لیکلي وو چې دا زلزله ولې راځي نو په ابتدا کې چې د وړوکي په ذهن کې چې هغه به یا د 8-9 کالو په عمر کې په دویم دریم کې په کتاب کې ورته ته دا ولیکې چې زلزله ولې راځي او هغې کې ورته ته دا قصه وکې چې دا ځمکه چې دا د غوایي په ښکر پرته ده نو غوایي ښکر ستړی شي یو نه دی بل ښکر ته چې اړی نو زلزله راشي دا ځمکه وړقېږي دا په کتاب کې لیکلي وو که څوک څه وایي زه به کتاب کې ته وښیم کتاب کې لیکلي هر کتاب هغه د منلو قابل نه وي هر مسله د منلو قابله نه ده یو کتاب دی قرآن کریم چې په دې کې څه دي دا ټول رښتیا دي ټول صحیح دي د دې نه علاوه چې انسانانو کوم کتابونه لیکلي تر دې چې وس هغه انجیل او تورات او زبور نورې صحیفې هغه که وس هم راوړی شي نو هغې کې خلکو تبدیلیانې کړلي صحیح تورات صحیح انجیل صحیح کتاب آسمانی تا ته نه ملاویږي بغیر د قرآن نه قرآن کریم کې چې څه دي لفظ په لفظ باندې ټکی په ټکی باندې پاڼه په پاڼه باندې بالکل صحیح دی څه شک شبه پکې نشتی نو خلکو د غوایي خبره کوله د غوایي په ښکر باندې ځمکه پرته ده وي نو هلته کې هغه د غوایي خبره وه فرعون په باره کې هم راځي موسی علیہ السلام ته خلکو ورته ویلو وی دا موسی علیہ السلام په باره کې ورته وی دا موسی علیہ السلام ګوره ستا الہ نه مني نو په هغې کې مفسرینو لیکلي چې د فرعون به هم د چا عبادت کوو نو لیکلي دي بعضې مفسرینو چې هغه به د غوایي عبادت کوو په پټه باندې نورو خلکو ته دا پته نه وه خو کوم خاص خلکو کوم وزیرانو خاصګیر خلکو هغو ته پته وه چا لیکلي چې یعبد التیس سرا د پیسه عبادت کوو د ګډ عبادت کوو نو د ګډ او د پیسو د غوایي د دې عبادت هغه کوو نو دا هغه وخت نه دا خبر را روانه ده نو زمونږ په ذهنونو کې هم ورن راباسي دا غلطې منګړې دي قصې ځمکه د الله په قدرت باندې ولاړه ده نه پکې غوایي شتي نو بیا غوایي په څه باندې ولاړ دی دا د مهي په شا باندې ولاړ دی اگر د مهي په شا باندې غوایي ودرېدی شي
بیا مهی دی نو مهی په څه کې دی؟ په دریاب کې دی، زاده پکې بله شوه. نو دریاب د لاندې څه دي؟ وایي هغه د الله په قدرت ولاړ دی. نو اول نه ولې نه وی؟ دا ځمکه ټوله د الله په قدرت ولاړه ده. خبره زی قدرت د الله ته رسې، نو مخکې نه ووایه که نه، دا ټول هر څه د الله په قدرت کې، د الله طاقت دی، د الله قدرت دی، بل څه نشتی. د هارون علیه السلام په مخ کې چې دا قصه کېده، نو هارون علیه السلام ورته خبره وکړه. هغه وی موږ ستا خبره نه منو. خلک خبره کوي د خوار مولا مسله سپورئ. موسی علیه السلام خو جلالی سړی و، هغه ته د چا هغه فرعون چې کله خبره کوله نه هغه پالته پالته کول، خبره نه شوه کولی. فرعون غوندې سړی چې هغه ځان ته سوی د خدای دعوی کوله، ناغه خبرې نشوي کولی، بل بچا خبرې کړوي. موسی علیہ السلام په مخ کې ډېر جلالی سړی و. هارون علیہ السلام هغه نرم مزاج سړی و، ناغه خبره کوله، خلکو خبره نه منله، یا مړ به دې کولی ښه. نو د هغې تذکره کوي، ولقد قال لهم هارون من قبل، یقینا ویلیو دیتا هارون علیہ السلام د دې نه مخکې، یا قومې چې زما قومه، انما فتنتم به، یقینا تاسو په فتنه کې اخته شوي یئ، فتنه کې اچولی شوي یئ. وان ربکم الرحمن، یقینا رب ستاسو رحمان ذات ته، فتبعوني، نو زما تابعداري وکئ، واطیعوا امري، او زما د خبرې اطاعت وکئ، زما خبره ومنئ. قالوا نو غی وتوی قوم وتوی لن نبرح علیه عاکفین، ہمیشہ به یو منگا په ده باندې منجوري کوونکي، حتی یرجع الینا موسی، تر دې پورې چې راشي موږ ته موسی علیه السلام. موسی علیه السلام راتلو پورې خو موږ داسخې نه پرېږدو، دا درګاه نه پرېږدو، موږ به په دې باندې منجوري کوو، موږ به په دې باندې کلک ولاړ یو. عاکف ویل کېږي کلک ودرېدونکی ده. دا عاکف اعتکاف والا دیم اعتکاف چې کوي، نو دیم سنت اعتکاف هغه دی چې 9 ورځې 10 ورځې دی په جماعت کې دی رہی، ایته معتکف وای. دا هغې نه دی موږ به یو په ده باندې مستقل د ده بندګي کوونکي به یو، د باندې به مستقل د ده منجوري کوونکي به یو. نو د قبرونو والا چین هغې ته منجور وای، بیا قبر دی بت دی نور سے دی، هغې باندې چې ناسي هغې ته موږ منجور وایو. او دا بل چې دی هغه ته معتکف وای، بیا جماعت کې ناسي. حتی یرجع الینا موسی، تر دې پورې چې راشي موږ ته موسی علیہ السلام. قال یا هارون، موسی علیہ السلام راغی، نو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته وی یا هارونو، اے هارونا ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، اے هارونا څه شي منع کړی وې ته کله چې تا لیدل دي چې دی ګمراه شي دي، دی ګمراهي اختیار کړله، نو الله تتبعانی، نو تا زما تابعداري ولې نه کوله. یو مطلب دا چې ما پسې به راغلی وې، دویم مطلب دا لا تتبعانی، زما په شانتې کار به دې کړی و، ما به څنګه دا پوه کول، دا په اسانه نه پوهېږي، دا خو د ډنډې خلک دی، ډنډه باندې پوهېږي، په زور باندې پوهېږي. افعصیت امری، آیا تا نافرمانی کړله زما د حکم، زما د خبرې. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، موسی علیہ السلام خو غصه مخکې ویلو. موسی علیہ السلام چې کله راغی، فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غصه کې و د غم نه ډک را روان دی. په دې باندې سړی خفه کېږي، سړی یو کار کړلی، خلک یې هدایت طرف ته راوستلی، خلکو باندې کړاو کړلی، خلک دین طرف ته راغلی. اوس بل یو سړی راځي او هغې کافر کوي، مشرک کوي، هغې بې دینه کوي، هغه په یو ځای کې بدعات شروع کوي، شرک شروع کوي. په دې باندې سړی خفه کېږي که نه. موسی علیہ السلام په دې باندې خفه دی. هارون علیہ السلام اگر چې د هغه نه مشر دی، بیا
لیکن په دې ځای کې بیا د مشر د هغې هم پروا سړی نه کوي، حق دی، دین دی، عقیده ده. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، وی زما د مور زیا منیسه ما زما د ګیرې د ویښتو نه ولا براسی او نه د سر د ویښتو نه. هغه چې راونیو د ګیرې نه او د سر نه راونیو، معلومیږي دا داسې دومره ګیره پکار ده چې هغه د په موټي باندې راځي، بیا سړی نیوی شي، سړی نیوی نه شي خویږي نو هغه ګیره نه شوه. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، منیسا مال را زما د ګیرې د ویښتو نه. اول ځکې راځي فرعون هم په خپل ګیره کې ملغلرې پیلې وي، دا هم ګیره واوي. فرعون ګیره ساتي او دلته کې نور بیا خیر خیریتی. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، منیسا مال را زما د ګیرې د ویښتو نه ولا براسی او نه د سر د ویښتو نه. نو سر ویښته هغه جایز دی یو حد باندې د سړي دپاره، د سړي دپاره ویښته ساتل جایز دی. راځي یا خو حلق دی خریل لی یا یې لویول نی، نو شرعي طریقې باندې ټول به یو شان لوی، نو بیا هغې کې وفره ده، جمعه ده، لمه ده، یا د پوسکو پورې دي یا دې نه لږ اوږده دي یا د اوږو پورې دي. دا درې قسمه ویښته دي بیا، وفره، لمه، جمعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عام ویښته ساتلی نه هغه د غوږونو پوسکو پورې ساتلی او دې ته یې ښه ویلي. د دې نه چې کم اوږده کړلی نو هغه یو صحابي باره کې راتله، د هغه تذکره وشوه، وی ډېر ښه سړی دی خو خلکو یې خو څه دی، وی خو دا دی چې یو د هغه د ویښته چې دي نو د پوسکو نه ډېر اوږده دي، چې د ده دا ویښته چې دی دا د پوسکو پورې وی، غوږونو پوسکو پورې وی. دویم دا چې د ده دا پړکې چې دی نو په دې پینسه کې نه پټې دی، په دې لنګ کې نه پټې دی. صحابه لاړه چې میلاو شو سره، ویل کا پیغمبر دې صفت کړل خدا دوه خامې د پکې دي، یو دې پړکې پټیږي په لنګ کې او یو دې دا ویښته دې اوږده دي. او ښه د دغې دوه خبرې زما کې عیب دی. لاړ یو په وخت باندې اوچت کو او دغه ته کېناست، نایي ته کېناست، وی دا ماله برابر کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم ویښته خوښ دي نو هغه ویښته دې زمایي. نن چې ګورې نو خلکو دې پیشن جوړ کړلی او بل شانې جوړ کړلی، ښځو په شان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته پوسکو پورې او دغې خوښول او دغې خوښو خریلی دي. کم چې ابتدایي دور دی هغې کې خو موږ ته پته نشتی. وروستني دور کې چې کله پیغمبر شوی دی نو بیا په عمره کې په حج کې په هغې کې خریلی بس. لیکن موږ هولر یو، موږ دومره طاقت کله کېږي ساتلی هم نشو او په هغې کې چې هغې ته یې ساتو چې هلته کې به یې وخورایو نو هغه هم ګرانه ده. چې بیا داسې حالات دي چې کله کرونا یا او کله پکې بل نور سیزونه چې پکې راوځي هغه پکې هغه بیا سړی لاړ شي. حالات نور سختېږي ورو ورو، کله سختي او کله نرمي. موږ خدا وایو چې الله دې دغسې طاقت راکړي، الله دې دا د خپل طرف نه منظوره کړي چې موږ سر خرایو او هلته کې په د عمرې نه وروسته یې خرایو. دلته پاکستان کې سر اړو خرایو نه. زموږ یو استاد ډاکټر ورته ویل دا ویښته دې وخورایه، هغې زه خو ویښته پاکستان کې نه خریم. وی کم ځای وی حرام نه بغیر عمره وکم هلته کې ویښته خریم دلته کې نه خریم. وی ښه هغې نه چې ډاکټر نه راووت بیا انتظام پروګرام یې جوړ کړو ځان لاړ عمرې له، هلته کې ویښته وخریل. هلته کې ویښته خریل پکاري. بعضې خلک قصر کوي، قصر کې بیا مسلې نورې جوړېږي. قصر کې ضروري دا چې هغې د یو بند
د ګوتې دا چې دی د دې په مقدار باندې دې کټ شي، نو خلک دومره نه کټ کوي، د ټولو ویښتونه به دومره کټ کوي، نو خلک خاصې اسکولل وکړي هغې باندې د هغې نه وځي نه، احرام نه په هغې باندې نه وځي، نو ګناهګار پاتې شي. بعضې خلک یې هغه اول چې لاړ شي نو هلته کې ویښته وخورئ، بیا چې کله راځي بیا عمره وکړي، او چې بیا عمره وکړي نو بیا یې مشین کړي. هغه دا مشین کول دا قینچۍ په شانتې دي، مشین کول نه دي پکار، هلته کې بلکل هیله راټوکېدلي، هغې باندې چوړکۍ ګرځول پکاري. یو سړی دی ویښتې د سره نشتي، نو هغه به په سر باندې چوړکۍ به هسې راکاږي، ویښته به شته او که نشتي. او دې کې بیا بله خبر دام ده چې کله سړی د کارونه د حج وکړو یا کارونه د عمرې وکړو پوره شو، نو ځان له په خپله باندې هم خریلی شي، په بل هم خریلی شي. دغه احرام والا سړی ځان له په خپله باندې هم سر خریلی شي. اوس خو اساني ده، اوس خو اسان کار دی، مشینان دي، او دا کم چې انچورونه غوندې کېدي هغه په هر سړی کولی شي. سړی دغه ته ودرېږي، او بیا چې کله سړی نن سبا چې ګورې ویښته خو د سره شتی نه، لږ لږ ویښته دي هغه هسې هم کېږي، هسې په سر باندې به دغه بلیډ به پرې راکاږي. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسي، وی زما د مور زویا. بعضې خلک پکې راغلي وی دا یې د مور زوی و، د پلار یې نه و، دا دروغ وایي. دا خو د مینې محبت د وجې نه کولی کېږي، ویلی کېږي زما د ابۍ راوړیا، زما د ابۍ زویا، د مور زویا. دا خو د مینې د وجې نه خلک وایي، دا نه چې هغې د مور زوی و د پلار یې نه و. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسي، وی او زما د مور زویا من یسه ما لرا زما د ګیرې د ویښتونه او زما د سر د ویښتونه، انی خشیت یقینا زه یېرېدم ان تقوله چې ته به داسې ووایې فرقت بین بني اسرائیل چې تا جداوالی راوست، تفریقه دې پیدا کړه د بني اسرائیلو په منځ کې، ولم ترقب قولي او زما د خبرې خیال دې ونه ساته. ما که په دې باندې زور کولی نو خلک دوه ډلې کېده، خلکو په منځ کې جنگ راته، افتراق راته، خلک به دوه ډلې شي، جماعت به دوه ځای شي، یو امام پسې مونځ کوه بل یې نه کوو، یو وایي نه دا امام زموږ خوښ دی بل وایي زموږ نه دی خوښ، یو وایي امام به زموږ د طرف نه وي، بل نه امام به زموږ د طرف نه وي، مسلې جوړې شي، جماعت په ګډوډ کوي. د خلکو خپلې مسلې هغه مسلې ټولې راوړي جماعت ته راوړي. دغسې خبرې کې قصې به کېدې، دوو تنو به جنګ شو، جنگ به وکړو، بیا به دواړه جماعت نه قلار شو. الګه دا د دې جماعت د وجې نه تاسو دا قصه کړله، جنگ یې وکړلی، جماعت کې جماعت په وجه یې وکړلی، نو دواړه د جماعت نه قلار شو، نو بل جماعت ته به لاړه، نو کله کله به دا دواړه یو پردي جماعت ته لاړه. الګه نه هلته کې جماعت یو پردي جماعت کې دواړه مونځ کوئ، دلته به یې نه کوئ. دا د خلکو قمقلتوب ورته وی، ناپوهي ورته وی، جهل ورته وی، جهل باندې روان دي. جماعت خدای د اتفاق ځای، نه هلته کې دې پکې افتراق شروع کو. جماعت د اتفاق په دې دی چې یو امام پسې به ولاړې، په یو صف کې به ولاړې، وړاندې وروستو به نه، یو ځای به کته کېږي، یو ځای پورته کېږي، په یو ټیم باندې به راځي، په یو ټیم به جمع ودرېږي. دا ټول د اتفاق خبرې دي. دې پکې بې اتفاقي شروع کړه. یو وایي تاسو به دغه ځای کې دننه مونځ کوئ، موږ به بهر په بل منډو کې مونځ کوو. کله وایي نه په دې منځ کې پکې برید راکاږو، ښه کرغه پکې راکاږو، دیوال پکې وو، نیم ستاسو شو نیم زمونږ شو. دا مصیبتونه دي. جماعت ته هر څه راوستو، جماعت ته راوستو. ان تقول فرقت بین بني اسرائیل چې تا جداوالی راوست د بني اسرائیلو په منځ کې، ولم ترقب قولي او زما د خبرې خیال دې ونه ساته. قال فما خطبک یا سامري، موسی علیہ السلام ته پته ولګېده چې دا ټول شیطانی سچ دا پکې د دې سامري ده. پرون موږ ویلو سامری څوک و. قال فما خطبک یا سامري، موسی علیہ السلام ورته وی څه کار وستا اے سامریا. موږ پښتو کې چته ویلې، موږ به داسې ویلو اے سامریا پتا مې ستاو دا کسب دی کاو. قال بصرت بما لم يبصروا به،
دا خبره حدیث دا لوګړي تفسیر پکې دوه دي اب ان شاء الله بیا شي. ولقد قال لهم هارون او یقینا ویلو دیتا هارون علیہ السلام من قبل دینا مخکې یا قوم زما قوما انما فتنتم بيقینا تاسو په فتنه کې غورځولای شوي یئ وان ربکم الرحمن یقینا د دغه اسخي په وجه باندې تاسو په فتنه کې غورځولای شوي یئ. ان ربکم الرحمن رب تاسو رحمان ذات ته فتبعونی زما تابعداري کوئ واطیعوا امری او تابعداري کوئ زما د خبرې زما د کار اتباع کوئ زما پشانتی عمل کوئ نو تابع خبره منئ زما. قالوا لن نبرح علیه عاکفین دیوے چرے منگا نہ جدا کیگو د دینا یعنی ہمیشہ بیو منگا پدے بانے عاکفین من جوری کون کی حتی یرجع الینا موسیٰ ترجے پورے چی واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام. قال یا ہارونو موسیٰ علیہ السلام چکل راغین وی اے ہارون ما مناکا تسشی منع کڑے وی ازرائے تهم ظلو کل چلی دلتا دی لرچی دی گمراشی وی دی اللہ تتبعان تازما تابداری ولی نکولا فاسیت امری آیا تا نافرمانی کرل زما دا خبر زما دا کار زما دا حکم. قال ابن امہ ہارون علیہ السلام تو اے د مورزیا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منیسا مال را زما دا گیره د ویختونا زما دا سر د ویختونا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل یقینا سے یریدما په دې خبرې نه چې ته به داسې ووایې چې تا جداوالی راوست زما د جداوالی راوست تا د بني اسرائیلو په منځ کې د بني اسرائیلو په منځ کې تا تفریقه پیدا کړه. خلق دی ډېر تفریقې پیدا کوونکي خلق ډېري لګیا دي په جماعتونو کې هم کم چې تنظیمونه دي په هغې کې هم لګیا دي افتراق پیدا کوي خلق دي لګیا دي یو ځای کې هم خلق لګیا دي بل ځای کې هم لګیا بل کې هم لګیا بل کې هم لګیا هر ځای کې دا اختلافونه روان دي. ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل چې تا جداوالی راوست تفریقه دې پیدا کړه بنی اسرائیلو په منځ کې ولم ترقب قولی او تا خیال ونه ساتو زما د خبرې دا ډو خیال ونه ساتو. قال فما خطبک یا سامری دا به انشاءالله سبا سره ووایو انشاءالله. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك